د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. ژورې ته راغلاست. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په هند کې په یو مجلس کې ویل چې افغانستان د امریکا د سیاستونو له امله د سیمې د سترو هیوادونو د رقابت په ډګر اوښتی. افغانان غواړي چې افغانستان د همکاریو مرکز وي، نه د سیالیو مرکز. کله خبره ده چې د سیالیو مرکز چې وي خو د جګړې په ډګر باندې بدلیږي. په هر زمان کې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي دي چې نړۍ سوړ جنگ د ګواښ سره مخ ده او منګه دغه ساړه جنگ د رقابت تود پیدا نه. دغه رقابت چې په افغانستان کې جریان لري، دغه نتایج افغانستان ته څه دي؟ کم سیاستونه دي چې افغانستان دغه یوازې د امریکا حضور دی او نه د امریکا سیاستونه او کم سیاستونه څه دي چې افغانستان د نړۍ د رقابت په ډګر باندې اړولې ده؟ په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي ښاغلی لطیف آرش، سیاست شنونکی، زموږ بل ملګری دی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی نبی مصداق، او زموږ درېیم ملګری دی پوهنمل اسد وحیدي، پوهنتون استاد او سیاست شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. آرش صاحب، د امریکا سیاستونه سبب شوي دي چې افغانستان د سترو قدرتونو د سیالیو په ډګر باندې واوړي. کم سیاستونه؟ جناب زواک صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته محترم استاد مصداق صاحب ته د کابل نیوز تخنیکي همکارانو ته همدارنګه لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په لومړي سر کې اجازه راکړئ چې د کابل، بادغیس او ننګرهار د پیښې شهیدانو ته روح ته دعا وکړم، ټپیانو ته عاجله شفا او د دې کورنیو ته صبر جمیل غواړم. په دا محشر کبرا کې ټول ولس ویرجن ده. زواک صاحب وایي د خونړي کابل راشه ته به ژوندی، زه به وچه ډوډۍ خورم. یوه پاله خدا ده چې په کابل او په ولایتو کې وربل ده، یعنی د امنیتي هغه د امریکایانو د حضور. خو د نړیوالو اړیکو په رڼا کې هر هغه وخت چې د نړۍ یا د نړیوال نظام د بڼې د تثبیت مسله په خطر کې ولیدلې ده، په نړۍ کې جګړې د سترو قدرتونو ترمنځ زیاتې شوي دي او د نړۍ ځینې برخې د دغه سیالیو په ډګرونو بدل شوي. کله چې سړه جګړه کې شوروي اتحاد مات شو او امریکا د نړۍ زبرځواکه شوه، که څه هم ځینې په ده آن دي چې هېڅکله امریکایان د زبرځواکۍ حد ته ونه رسېدل، خو ځینې په ده آن دي چې دا زبرځواکۍ تثبیته شوه. هغه وخت تثبیته شوه چې د بوش پدر وویل چې اوس نړۍ یو نوې نظم ته داخله شوې چې د امریکایي نظم ده او کم تعریف چې موږ له انساني پدیدو لرو باید دا ومنل شي، د تروریزم په اړه، د نورو مسایلو، د نړیوال اقتصاد او نړیوال امنیت په اړه. کله چې په 2001 کې په افغانستان یرغل وکړ، په 2003 کې په عراق، داسې ښکارېدله چې استا استا د زبرځواکۍ د زوال طرف روانه ده. خو هغه عملی بڼه هغه وخت ښکاره شوه چې په 2008 کې د مونیخ په کانفرانس کې پوتین د امریکایانو د یو اړخیزه سیاست وننګاوه. له هغه نه وروسته چینایان هم دا جرأت پیدا کړ. اوس ویل کېږي چې د یو حده پورې هندیان او برازیلیان هم په دا اند دي چې د نړۍ د اوسنی جوړښت باید تغییر او بدلون ومومي. یعنی کم جوړښت چې امریکایانو تعریف کړی ده دا موږ ته د منلو وړ نه ده. د مونږه ګټې باید په نړۍ کې تعریف شي، خصوصا روسان په دا اند دي چې د مونږه ګټې باید په ټوله نړۍ کې تعریف شي، خصوصا په منځنۍ اسیا کې او افغانستان. او امریکایان له بله پلوه تر ټولو زیات کوښښ کوي چې دغه زبرځواکي وساتي. تر ټولو ژوندی مثال د اوباما هغه لیک ده چې ډونالډ ټرمپ ته لیکلی و چې که نور هېڅ نشي کولی د امریکایانو زبرځواکي به په نړیواله سطحه تاسیسات. درست. دا چې افغانستان ولې په دې مرکز باندې اوښتی دی
د دې رقابت بڼه څه ده چې موږ ته یعنی افغانستان د دې رقابت په مرکز وخته او دغه رقابت موږ ته منفي عواقب لري. د افغانستان ته د راتګ لپاره امریکایانو 3 بهانې یا 3 لاسوندونه درلودل چې د راتګ زمینه ورته برابر کړل. لومړی دا چې د نړیوال تروریزم سره د دې په اند ولې چې د تروریزم په اړه ترڅو واضح تعریف چې ټول ومني وجود نه لري. د نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره د ښځو د حقوقو خبره او د ترڅنګ د مخدره توکو د کرکیلې د بندولو لپاره 12 کاله له دغه حالت نه تیر شول. تاسو وګورئ چې په دغه 3 برخو کې څه بدلون راغلی، خصوصا د مخدره توکو په کرکیل کې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې خبره. ویل کېږي چې امریکایان د 2 سترو قدرتونو د مهار لپاره اسلامي بنسټپالۍ او اسلامي غورځنګونو ته اړتیا لري، خصوصا هغه غورځنګونه چې مرزونه نه پیژني او نړیواله اجنډاوې لري. او اوس په 2014 کې چې کله د خراسان څانګې خپل موجودیت اعلان کړ، د اسلامي دولت سره بیعت وکړ چې پخوا داعش نومېده، داسې ویل کېږي چې په د دې په صفوفو کې د عربانو دویمه کچه وګړي د مرکزي اسیا هیوادونو جنګیالي دي، چې ویل کېږي چې د دې هدف دا ده چې په دغه خپل هیوادونو کې جګړه پیل کړي چې دوی ورته جهاد وایي. همدارنګه د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک غړي هم په د غورځنګ کې شته دي چې دوی غواړي په سینکیان کې جګړه، یعنی د تشویش کوم ټکی چې د سیمې ته او منطقې ته او د افغانستان د سیالي مسکر ګرځولې ده د امریکا د خوانه د داعش نه ګټه اخیستنه ده. دا سبب شوی دی چې دغه رقابت په دغه شکل افغانستان ته راشي. بالکل د سیمې هیوادونه په د ان دي چې دغه مرموز حرکت چې کله په سوریه او عراق کې رامنځته شو او تر هغه حد چې باید له غرب سره مبارزه کړو، لکه څنګه چې د القاعده ستراتیژي و دی په کورنیو جګړو لاس پورې کو دی، ارتداد تر عنوان لاندې نور اسلامي غورځنګونه تر برید لاندې راوستل. خصوصا په افغانستان کې چې کوم حرکت پیل شوی دا او د مرموز حالت دا په ډاګه کوي چې دغه ډله یعنی داسې شواهد ښودل کېږي چې دغه ډله ممکن د امریکایانو لخوا د دغه 2 قدرتونو په خلاف استعمال شي او دا 2 قدرتونو دا حس کړي چې دا امکان لري. نو چې دا حس وشي نو باید د جګړې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي چې هغه خپل د راتلونکي کړکېچ لپاره زمینه برابري. ممنون. مصدق صاحب، د امریکا منافع به ایجابي رقابت لري روسیې سره، چین سره، دلته که د داعش نه د ابزار په توګه کار اخلي یا که پرون د طالب نه اخیستم، لیکن د افغانستان د حکومت سیاست باید څنګه وي؟ د امریکا سیاست به دغسې وي، لیکن زموږ د حکومت سیاست ولې دغسې دی چې افغانستان د سیمې په یو دشمن هیواد باندې اړولی، ټولو سیمو نه احساس د خطر کوي او د روسیې او د چین او د امریکا د رقابت مرکز افغانستان ګرځېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ځوان صاحب تاسو ته او عارف صاحب ته او واحدي صاحب ټولو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته نو څو خبرې دي. اول دا ده چې امریکا په دغه جغرافیایي خطه کې هیڅوک هم نه غواړي، ځکه دا ډېر لرې ځای نه راغلی دی او دلته یادې جوړې کړي دي او ویل کېږي چې داعش هم تربیه کړی ده، شاته ورته ولاړ ده او دا نورو ته یو خطر متوجه ده. دا بل دلیل ده چې څوک نه غواړي دلته وي. بل دا ده چې موږ دلته د نړۍ د نیمایي نفوس سره په څنګ کې پروت یو چې چین او هند ده او دلته د تجارت موضوع ده، غټ تجارت موضوع ده. امریکا نه غواړي چې د دې تجارتي بازار نه هم محروم شي، راغلی دلته. نو هم سیاسي غلري هدف لري، هم تجارتي هدف لري او افغانستان ورته دغه یو ځای ده چې امکانات د دې لارې نه کېږي. نو د موږ حکومت وظیفه څه ده؟ زموږ حکومت وظیفه د دې حکومت او د هر بل حکومت وظیفه دا ده چې د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي.
متاسفانه چې اوس په افغانستان کې جنگ ده او دا جنگونه موږ خپل نشو کولای چې مخه ونیسو او د نورو کومک ته ضرورت لرو. نه روسان کومک کوي او نه چینایان کومک کوي او نه هندیان، یوازې امریکا کومک کوي. امریکا به خپل شرایط لري. دا کومک ځکه کوي چې دا جنگ وي، کومک ځکه کوي چې دلته جنگ وجود لري، دلته داعش وجود لري، تر څو چې د رقابت پر مخ بوزي. نو بیا د دې کومک فایده مونږ ته نه ځکه دغه کومک د جنگ د دوام باعث دی. خو ګوره که دغه کومک نه وي او سبا ته دغه حکومت دغه نظام موږ ساتلی شو، خو دغه داعشان به دلته راشي، دغه طالبان به دلته راشي، بیا به موږ بخوانیو کالو ته ورشو، هغه بېنظمي او انارشي به بیا د سره شروع کړو. 19 کاله وروسته د امریکا د راتګ نه 19 کاله وروسته د امریکا د کومکونو نه، د امریکا د حضور نه، ولې امریکا او د دې کومکونه د دې لامل نشول چې موږ اوسم دغه سل په سلو کې محتاج اوسو؟ بالکل چې امریکا ثبات نه نو زه نن سقوط کوم. نو دا مخکاره کوي چې امریکا موږ هم دغه ساتلی چې موږ باید مطلق په دې متکی اوسو، کدی نه نو موږ به نه. نو بیا نو د دې وصول نو خو 50 کاله نور می موږ به دغه سي محتاجي، هم دغه سي په دې متکی او هم دغه سي د جګړې او بحران کې بیا نو څه فایده دی حضور؟ ګوره یو خبره چې موږ باید اعتراف وکړو هغه دا ده چې موږ ظرفیت نه لرو. ولې جاپانیانو د امریکا د کومک نه استفاده وکړه؟ ولې جنوبي کوریا استفاده وکړه؟ ولې جرمنان استفاده وکړه؟ دلته دوی تقریبا $1 تریلیون مصرف کړل او دا $1 تریلیون چیرته لاړل؟ هغه نه موږ څه استفاده وکړه؟ نو دا د موږ نقص ده او که د امریکا نقص ده. امریکا په کوریا، جاپان او اروپا الته جګړه نه غوښتله، جګړه الته د امریکا په ګټه نه و، دلته د امریکا په ګټه ده. دا زموږ د ظرفیت خبره ده او که د امریکا د ګټو خبره ده؟ زه فکر کوم چې الته جګړه د کمونیزم و او د کاپیټالیزم و او دوی پرې نه ښودل چې کمونیزم موافقه شي او دغه د اروپایي ملکونه یو په بل پسې خپل نظام ته واړوي. او دلته هم امریکا نه غواړي چې دغه میدان ټول د نورو ملکو ته پرېږدي او دلته ده که د دوی خوښه وي او که خوښه نه وي. مقصد په موږ پورې تړلې ده چې موږ څومره د دوی د موجودیت نه استفاده کوو، څومره د دوی د امکاناتو نه، د امریکې د امکاناتو نه استفاده کوو او تر اوسه په ښه ډول موږ نه ده کړې. صحیح. وحیدي صاحب یوه خبره خو صافه ده، هغه دا ده چې امریکا د ښه کار دپاره دلته نه ده. دلته دا د رقابتونو دپاره د روسیې او د چین او د دې هېوادونو د کنټرول دپاره خپل اقتصادي منافع دي او ستراتیژیک منافع دي. تروریزم سره جګړه او دا خبرې خو یعنې نه دي، دا دروغ خبره ده. دا چې اوس موږ ورنه استفاده کولی شو نشو کولی، دغه جنگ چې دی دلته، دغه اور چې دی او دغه افغانستان چې د رقابت مرکز دی او دغه جګړو مرکز دی، دا زمونږ د ظرفیتونو نشتوالی دی او کنه امریکا حاکمیت نتیجه هم دا ده چې موږ باید هم دغسې اوسو، دا وضعیت دغسې اوسي. بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته، محترم مصداق صاحب ته، محترم عارش صاحب ته، د ټلویزیون کتونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. یو خو بحث دی چې موږ محکوم یو، زموږ په کور راکټونه لګېږي، هېڅ بله لاره نشته. اوس دا د راکټ اوسپنه ته په بازار کې په څو خرڅوي؟ په لوړه بیه خرڅوي، په ټیټه بیه خرڅوي. دې ته خوشحال یم چې بچي مې دې مړه کېږي، خو زه د راکټ اوسپنه به خرڅه کړم. د راکټ اوسپنه بیا په دې بحث کوو چې دا اوس په 100 افغانۍ خرڅه شي ښه ده، که په 200 یې خرڅه کړو ښه ده. دې اوسپنې پیسې بالاخره راټولې کړو، داسې یو کور پې جوړ کړو چې موږ پکې واوسېږو یا که څوک ژوندي پاتې شول هغه پکې واوسېږي. دا داسې یو بحث ته ورته مسله دی، دې ته ورته بحث دی. زه یو خبره په ډېر صراحت کوم، لیکن دغه د حکومت نریټیو چې دی همدغه دی، د امریکا د پلویتوب نریټیو چې دی همدغه دی چې موږ بله چاره نه لرو. حتی که دا قبولوم چې امریکا د بد هدف لپاره دلته ده، دا ډېر خلک نه قبلوي. زه بیا دې سره موافق نه یم. کور د ودانې د مصداق صاحب چې دا خو یې قبوله کړله، لیکن چاره نشته ده. چاره شته، چاره نه چاره شته او ډېر څه کولی شو موږ. صحیح ده چې کمزور یو، صحیح ده چې اقتصاد مو خراب دی، جګړې دغه دي،
جګړه 40 کلنه کېږي، سیاسون مولای برخه خاینین دي، په بد حالت کې یو، لوږې، بیکارۍ، ګڼ نورو ستونزو په مخه کړي یو، مګر معنا یې دا نه ده چې هېڅ نشو کولی. زه مخکې له دې چې دې بحث ته راشم، اول یوه خبره په ډېر صراحت کوم، که د افغانستان ټول خلک تصمیم ونیسي چې د کابل کې د حکومت سقوط شي، دا کار نه کېږي، هېڅ امکان نه لري. د حکومت دغه نظام د امریکایان ساتي، یعنی خلکو متکی نظام نه دی. بحث هم دا ډېر واضح اوس ښه دی که خراب دی، دا یو بحث، مګر دا له تصور د بیخي له ذهنه وباسئ چې داعش به راځي کابل به راځي، دا بیخي هېڅ امکان نه لري. امریکا کله هم د اجازه نه ورکوي، دا هېڅ امکان نه لري چې طالب د راشي کابل د ونیسي. مصداق صاحب ویل په هغه شرط کې چې امریکا نه یې دلته، نو بیا داعش راځي او طالب راځي. امریکا داعش ځکه نشي راتللی چې امریکا یې نه غواړي، نه پرېږدي چې راشي که نه کابل ته، ولایتو ته نه، کابل ته. لیکن چې امریکا نه، خو بیا نه بحث دا و چې که د امریکا مرسته نه وي، داسې نه چې که امریکا نه وي، که د امریکا مرسته نه وي، که امریکا نه وي، خو بیا نور یعنې تاسو دا وایو چې امریکا به حتما وي، امریکا که موږ غواړو هم نه وځي. د امریکانو د وتلو زور خو په موږ کې نشته، د امریکا سره د تقابل زور هم په موږ کې نشته. زه مصداق صاحب دې خبرو سره موافق یم، موږ کې دا زور نشته، مګر دا خو کولی شو چې امریکا ته ووایو چې څه کوي، څه لوبه دې روانه کړې کوئ، خو نو داعش په ما ولې را نازلوي؟ ولې زما د ډاکټر، زما د ښوونکي، زما د عامو وګړو سر پرې کړي، بم وچوي، انتحار وکړي، انفجار وکړي، وحشت وکړي. خو 18 کاله د ډرامه روانه کړي، خو نور چېرته یې بیایي؟ ولې رانه ولې امریکا دلته خو دې لپاره نه ده راغلی چې فقط بګرام کې اصلي هدف خو دا نه دی. زه دا وایم چې خو اصلي هدف خو افغانستان نه دی، افغانستان خو وسیلې په توګه کارول کېږي. نو خو باید داعش راشي، خو نو داعش دې بوځي چېرته چې بیایي که نه، بس دی. خو موږ خو ډېر پرې ووژلو، نور که زموږ هغه قرباني برخه هم دا وي، خو دغه دوام هم کړه، نور خو معامله بنده کړئ. زه دا وایم چې حکومت کې یا افغانستان کې داسې یو څوک پیدا شي چې دغه خبره وکړي چې زموږ اساسي مشکل هم دا دی، یا زموږ اساسي ستونزه دا ده. افغانستان ځکه ډېر زیات له خطر سره مخ دی چې د امریکا اصلي رقیبان هم دلته دي. چین دی چې تر 2050 پورې اټکل دی چې د نړۍ لومړی اقتصادي ځواک وکېږي. روسیا ده چې د امریکا په اساسي ځواک دی حد اقل. هند په سیمه کې چې لا د امریکا متحد دی، مګر په سیمه کې یا په نړۍ کې له روسیې او چین نه وروسته په یو مهم اقتصادي، نظامي او یو سیمه‌ییز قوت دی، حتی په نړیوال قدرت د بدلېدو په حال کې دی، البته اوس نه، لږ اوږده مهال کې. افغانستان جغرافیه له دې اړخه مهمه ده چې د منځنۍ اسیا او تر د منځني خطر او نور اسلامي نړۍ هغه د اتصال یوه کړۍ ده په اصطلاح، که دا اوس اسلام پال کاروي، که ترهګرې ډلې کاروي، که د بل هر څه احتمال وي، د جغرافیه مهمه ده د امریکایانو لپاره. له اقتصادي اړخه هم د مهمې پروژې له ټاپي نه واخله تر کاسازر او دې ته ورته پورې چې که تکمیلیږي، خو معنا د شارګونه باید یو چا په لاس کې وي. په دې لحاظ افغانستان ډېر زیات مهم دی او شدید امریکایانو ډېر واضح ده خبره کړې چې د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې دا خبره په ډېر صراحت شوې چې چین او روسیا د امریکا اصلي رقیبان دي، او حتی دا خبره شوې چې له ترهګرۍ نه دا ډېر مهم بحث دی. نو چې کله دا بحث واضح دی چې چین او روسیا د امریکا رقیبان دي، خو د رقابت لپاره یو اساس نو ډګرونه هم شته، مګر تر بل هر ډګر مهم د امریکایانو لپاره، هم د چینایانو او روسانو لپاره افغانستان دی. نو دا یو واقعي او جدي خطر دی چې افغانستان د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. لومړني څرکونه یې موږ واضح ګورو. په دې رقابت کې کوم ابزار چې استعمالیږي هغه بنسټپالنه ده، تروریزم دی او داعش د طالب دی. او یو بحث او لشک یو بحث دا کوم د رقابت هغه حد ته نه دی رسېدلی چې د دواړو اړخونو په اصطلاح یو بل چپه نشي کړلی، یعنی بلاخره مجبور شي چې وایي چې افغانستان کې جګړه نه کوو، یو بل سره مشکل نه جوړوو، همکاري کوو، یا افغانستان پرېږدو په اصطلاح دی او بې طرفه هیواد په توګه یا د یو بفر زون په توګه یې پرېږدو. دا حالت ته خو نه دی رسېدلی. امریکا برلاسې د امریکا غواړي افغانستان استعمال کړي د سیمې د هیوادونو پر ضد، خصوصا د روسیې او د چین پر ضد.
چین خو خیر محتاط دی مګر روسان خو لاسترزنې نه دي داسې هغه د طالبانو سره اړیکې جوړې کړي په دې خاطر د رقابت او د عادي رقابت نه د وسلوال رقابت البته په نیابتي شکل عملی کار پیل شوی دا لومړني سرکونه دي چې موږ وینو حتی ځینې بریدونه داسې شوي چې مخامخ له دې مسلې سره تړلي او خدای نخواسته که په همدې شکل دوام وکړي نو پر رښتینې ګورې زه وایم د جهاد د ټول تقدس سره په ځای چې زموږ مجاهدینو قرباني ورکړه مګر په لویه کې که د سیاسي زاویې نه ورته ګورې هغه هم یو دغسې جګړه وه دغه بیا هم دغسې یو جګړې ته روان یو او زموږ چارواکي زموږ سیاسیون بیا هم واضح خبره نه کوي یو څوک پکې دین ګوري چې اسلام په خطر کې دی او د روسیې او د امریکا نو معامله د دین پکې څه کوي دلته یو څوک پکې دا ګوري چې څنګه جیبونه پکې ډک کړي د چا شخصي ګټو بحث دی نور مسایل دي په دې خاطر یو روښانه دریځ نشته دلته افغانستان کې چې ووایو چې افغانستان پرېږدي نشته دی خو مخکې لکه همیشه چې په دې باندې بحث کېږي د امریکا دلته برلاسه ده زورور ده دلته حضور لري او موږ بل چاره نه لرو لیکن کله چې موږ دا خبره کوو چې دغه جګړه د امریکا لپاره او د سیمې د هیوادونو لپاره ډیره مهمه جګړه ده نو بیا خو یو څه فرصتونه شته کنه نه داسې نه ده چې موږ چاره نه لرو کله کله د قوت په کمزورۍ کې هم وي په ضعف کې هم وي زموږ موقعیت مهم دی موږ کمزوري یو ضعیف یو مګر امریکا په یو داسې ځای کې ده چې هغه د امریکا لپاره مهم دی دا ځای زموږ دی نو د دې ځای د اوسېدونکو په توګه ډېر څه په امریکایانو منلی شو ډېر اساسي بحثونه کولی شو اوس مهمه دا ده چې موږ دغه د ځای د مالکینو په توګه غږ پورته کړو زه نه وایم چې تاسو امریکا سره اعلان د جنګ وکړي زور ما مخکې ویل دا زور په موږ کې نشته مګر د خاورې د مالکینو په توګه خو یو څه کولی شو چې ولې نه کوو څه کولی شو یو لنډه دمه لرو د مینه وروسته په دې بحث کوو